دی هر ټیم گزار کولی شي دی هر ټیم دس کولی شي زه دغه انتظامیه ته یم چې تاسو کوئ څه یو خبره به کوو چې د پولیس دا صفتونه به بې ځایه نه کوو دا ټوله لوبه د پولیس کې ده او یو کس دی کمیزه میستی 2 تماچې هم داسې نیولي په خولې کې دی ولا چمبرلوډ هم وي او په لاره د روان یو چا دا جرأت نه کېږي چې ورته وایي چې دا 2 تماچې د قرآن یې سره نیولي ستا څه دښمني ده او فیسیلیټیټرز دي پولیس چې دی هغه سهولتکار دی د کمزورې معاشره کې په دې خوار غریب اولس کې چې یو سړی 900 او 800 روپۍ باندې مزدوري کوي او د هغه د سر نه والا تر د خپو پورې د هغه نه خوله وځي او هغه پیسې دی راخلي او په هغې باندې خپل بچی چې کوم دی دې ځای ته راولي چې هغه لسم امتحان ورکړي او یو سړی راپاسي او د 2-2.5 روپو تماچه رالي او په سڼه ورته ږدي ورته وایي ټوپک د موبایل دی راکه دا پرس دی راکه د هر څه دی راکه ګنې ولم دی او چې هغه ته واملي او بیا م ولي زمونږ د دې نه غټه بې حسي بله څه کیدی شي زمونږ په معاشره کې کم یو جرم نشته زه ډیر زیات جوور نه ځم ځکه چې په زړه کې هغه درد دی او په هغه درد د پاسه هغه اور د پاسه کو تاسو هر څومره اوبه واچوئ دا لوګې به ترې نه خیږي او دغه لوګې ما مجبوروي چې زه څه ووایم خو د دې معاشرې اصلاح به څوک کوي تاسو ته پته راځي ما بله ورځ دغه مخکې ورځو کې یو رپورټ کتو نو په هغې کې زما په کتوزو کې ډانسنګ پیلز استعمالیږي ډانسنګ پیل څه شی دی ډانسنګ پیل یو داسې ګولۍ را چې هغه خلک وخوري نو په خپل ځان باندې نه پوهېږي په هغه سرور کې او په هغه نشه کې دونه مستي چې ټوله شپه ګډېږي اوس د پښتنو په معاشره کې چې یو نر ګډېږي نو آیا دا د پښتنو دپاره د پښتنو د آیین او د دستور او د پښتنو د خبرې دپاره جایز ده آیس یو شی و چرس بل شی و پوډر بل شی و افیم بل شی و هر قسمه نشې وې د کمبینال ډي نشه دوی ونه کړه د سمد بانډو نشه دوی وکړه د پټرولو نشه دوی وکړه اوس پکې ډانسنګ پیلز هم رالل نو زه دا یو خبره کوم چې د معاشره کې زمونږ د بچي پاتې کېږي د هر چا په کور کې بچي شته ټچ موبایل چې چا سره دی هغه د غم نه خالي نه دی په کتوزو یونین کونسل کې نه زه په ضلع 400 کې جرګې کوم او تاسو یقین وکړئ د جرګو 90% محرکات او وجوهات چې دي نو په هغې کې صرف او صرف دا ټچ موبایل او زما نوې نسل دی او هغه نوې نسل ته عجیبه شانته پیکیجونه دي او عجیبه شانته شیونه دي او په هغې باندې رګیا دي ورځ ورځ تباه کېږي ورځ ورځ بربادېږي سوچ راوړل دي زه دا منم چې زما اواز به ډېرو خلکو ته نه رسي زه دا منم چې زما په خبره باندې به ډېر خلک نه پوهېږي زه دا منم چې زما په الفاظو کې به هغه تاثیر نه چې په هغې باندې خلک پوه شي خو دا تاسو یقین وساتئ چې له زړه درد نه زه لګیا یم د دې معاشرې اصلاح کوم او چې تاسو راسره انشاءالله د دې معاشرې اصلاح به کېږي او خامخا به کېږي پاڅېدل پکار دي همت کول پکار دي خو زه دا یوه خبره کوم چې امن راوستل دي په هر قانون په دې کلي کې امن راوستل دي دا اړو کېدی نه شي چې زه د کور نه روزم او یو کس کمیزه میستی 2 تماچې هم داسې نیولي په خولې کې دی ولا چمبرلوډ هم وي او په لاره د روان یو چا دا جرأت نه کېږي چې ورته وایي چې دا 2 تماچې د قرآن یې سره نیولي ستا څه دښمني ده خو چې تاسو یقین وکړئ جي چې د هغه معلومات وکړي وایي چې دا خو د هغه پلانکي ځای او دی خو آیس کې نو د آیس کلو والا انپریډکټیبل دی هر ټیم گزار کولی شي دی هر ټیم دس کولی شي زه دغه انتظامیه ته یم چې تاسو کوئ څه 2 تماچې یو سړی ما سره د کلاشینکوف لیسنس یې زه نه ګرځوم او دوی سره هېڅ هم نشته او 2 تماچې یې راغښتې دي او کولو یې په میدان نیولي او روان او څوک ورته څه نه وایي ولې مونږ یو ترتیب جوړ کړی دی او هغه ترتیب دا دی چې مونږ تقریبا د هر محلې نه یو صاحب رای انسان چې دی چې د هغه صاحب بصیرت کس وي د هغه په الفاظو کې او د هغه په خولې کې د هغه په قام کې د هغه په گفتار کې او په کردار کې یو طریقه وي او هغه د معاشرې دپاره کار کولی شي په دې کې مولیان صاحبان شته په دې کې خانان صاحبان شته په دې کې نیکان صاحبان شته په دې کې استادان صاحبان شته او تقریبا د هر مکتب فکر وګړي او مرګري په دې کې مونږ سره موجود دي او شته زه عاجزانه دا درخواست کوم چې زموږ دغه مره سوچ او دومره لیمیټډ سوچ ورکوټې سوچ د دې نه زیات ماله څه نه راځي چې ما تاسو ټول مرګري د الله د رضا لپاره د الله په نوم باندې دې لپاره راجمع کړئ چې راپاسې او د جهاد آغاز وکړئ د دې ځای نه دا لعنت ختمو
وروره د تحصیل شب قدر ټیم شته، زه هر ټیم تاسو ته تابعدار یم، هر ټیم تاسو سره ولاړ یم، د سهار نه واله تر د شپې پورې، د شپې نه واله بیا سهار پورې، بیا د سهار نه شپې پورې، بیا نان سټاپ به تاسو ته 24 غنټې اویلیبل یم او 9 ورځې به درته هفتې اویلیبل یم. او انشاءالله چې راپاسو او دا غمونه به د علاقې نه ختمو. د بچي زمونږ چې روښانه سباون غواړي او مونږ غواړو چې زمونږ د بچو د روښانه سباوني، نو هغه به زمونږ د محنت او د همت شاته او د هغې لپاره انشاءالله د شب قدر ټیم زمونږ ملګري شته، دا به کینو انشاءالله ترتیب به جوړو، دغه ترتیب به چلو او روانېږو به. څو پورې چې د منشیاتو خبره ده، نو یو خبره به کوو چې د پولیس دا صفتونه به بې ځایه نه کوو. دا ټوله لوبه د پولیس کې ده. زه خو ښکاره خبره کوم، پولیس دا چې هر څه کېږي به نه ترې یریږو، نه داسې څه کار کوو چې ویریږو ترې. د پولیس مطلب دا دی چې دا صفتونه به پرېږدو، چې موږ د دوی نه چې موږ په هغوی خبره نه کوو، نو مطلب دا دی چې دا څیز حل کېږي نه. دا چابي چې ټوله ده د هملته ده او فیسیلیټیټرز دي. پولیس چې دی هغه سهولتکار دی د دې څیزونو. نو زه خو دا خبره کوم چې منشیات چې دي دا د معاشرې لپاره یو لعنت دی. دا زما راتلونکي نسل تباه کوي، دا زما بچی تباه کوي، دا زما نسل در نسل چې په کور کې یو نشي پیدا شي، نو هغه دا معاشره تباه او برباد کوي. خو کو یو سړی یو لانجه ګونجه وي او ټوپک ګرځي، خو څه جواز جوړېږي. زمونږ کتوزو کې لکه دا یو